په صحیح حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. څوک چې په ځان باندې استغفار لازم کې پابندۍ سره استغفار وای جعل الله له من كل ضيق مخرج، د هر تنګۍ نه ولې د وتلو لار الله راوباسي. هلک وایي چې دغه سړی راګیر شو اوس به پته لګي، داسې الله وباسي دا حالاتو خلق هم حیران شي. استغفار د وجه ومن كل هم فرجا، د هر غم نه به الله خلاصوي، د هر غم نه به الله خلاصوي، غمونو نه به الله خلاصوي. ورزقهم من حيث لا يحتسب، او د داسې ځای نه به وله رزق ورکوي چې د په وهم ګمان کې به هم نه ګوري. دے وجہ احمد لاہوری رحمۃ اللہ فرمائے وی لاہور والوں تم لوگوں کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے تمہیں نظر آ رہا ہے، اور ہمیں اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جو ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا. نہ سے رزق ورکی اللہ تعالیٰ اللہ والا من حیث لا یحتسب، وہم گمان کے دن اللہ تعالیٰ والا رزق ورکی. نو دا استغفار چې ده نو دا رزق راکاږي. دا استغفار مضبوط وظیفه ده، مضبوط وظیفه. نو په دې سره الله تعالی د دنیا آخرت ټولې مسلې ولول، دنیا مسلې حل شي او الله تعالی ورته بخنم کوي. نو انسان موږ نور څه غواړو؟ دا زموږ غټې مسلې دي چې دنیا کې زما باندې غم پریشانی ني او رزق فراخی، نور تکلیف او پریشانی ني، تنګي ني، اس قسمه تنګي ني، اس قسمه غم ني. د غمونو نه هر چا څه ناسه غم نشته. هر یو کس بار د دومره فریادو کې خپل غمونه به نیر شي. د هر چا مسلې دي، نو ټولې مسلې غمونه به د الله تعالی ختم کړي او بخښنه به ورته وکړي. نور زموږ نور سړی څه غواړي چې الله دې وبخي، دنیا او آخرت دې دواړه ښایسته شي. نو خو دغه زموږ مقصد دی چې پابندۍ سره استغفار